صاحب یو د غلو بوجه راله د غلو مرزا احمد هغه پکې د پیغمبر ادا وکړه چا ورته وی چې یاره رسول الله مبارک له خو فرشتم راتله وخې به راوړه تاله راځي یا مالم راځي وی د رسول الله مبارک له خو چې کومه فرشته راتله د هغې نوم جبریل وی تاله چې وخې راوړي د هغې څه نوم دی وی ټیچې ټیچې په خپلم ټیچې ټیچې و د هغې دغه نوم یې هم ټیچې ټیچې و دې شبې که نه پیغمبر الله توبه یو ځلې وي مهدي ما بیا وي عیسی ما بیا وي پیغمبر ما کله بیا وي متی پیغمبر ما دماغ یې کار نه کو ګډې وډې وي او چې ساتې وخته د الله شان ته ګوره پټټی کې ته څه وخته پټټی کې موږ ته پښتو کې غولخانه وایو غولو په غولخانه کې ته خدای پاک سوخ که د غولخانه کې ته الله پاک سوخ که او خدای شته ته نه پیږم چې روغ و که ما ته خو روغ نه ښکاري لیونی و ما له دولت لیونی و کړی و ګډې وړې به یې وي حتی الله شاه بخاري ته وایي وایي ګوره عیسی علیه السلام د آخري پیغمبر زیری ورکړی وي یا اسمه احمد نوم به احمدي وي بالکل وی زما نوم چې کم دی غلام احمد دی نو غلام ته لرې که نه احمد پاتې شو یغه احمد زیم که نه وی ښه غلام ته لرې که نه احمد پاتې شو ته احمد یې ویاو او ورته وی زما نوم عطا الله دی چې عطا ته لرې که الله پاتې شو نو زه الله هم وی زره بوجې بچې ته پکې چا پیغمبر کړی هغه ته وی زه خو ماسپخین ختلی وم اسمان ته عیسی دغه ته وی دا تعالی او شاه بخاری صاحب ته وی رسول الله مبارک معراج شو کنه وی زم اسمان ته ختلی وم وی سیوی تعالی وی الله سره ملاقات شو او الله راته وی چې زه پیغمبري مې درله درکړه حتی الله شاه بخاری وتی سو ختلی وی ماسپخینه وی زم ما دیگر اسمان ته ختلی وم وی الله راته وی چې غټ کذاب او دروغجن تی بل نشته ګور اسمان ته نه دی راختلی حتی الله شاه بخاری ته ویل څوک اسمان ته هم خطی شي چې ته ختلی وسه هغه ورته ستا پلار کې جنډره چې ته خطی شو موږ نشو خطی ګاډې واډې به وي یو سړی ولا راغی هغه ورته په سترګه ړوند دی ما او لاس پراله راکړه که چې جوړ شم نو چې هغه په سترګه لاس راکړه هغه سپېره لاس و قسم په الله هغه په هغه بل هم ړوند شو یو ولا راغی ورته وی دی باغ کې راله یو بوچی او دس وکړه چې باغ کې مې برکت پیدا شي چې لاړه او خولې کې اوبه واچولې باغ کې توی کې قسم په خدای چې هغه ټول بوټي وچ ورته یې سپېره بچیه هغه میوه بیا کوله بوټونه دې هم خلاص کړل بل سړی راغی هغه په دې سر باندې ویښته په دې منځ کې نو دا خبره سر یې چې کم دی ګنجي او د 16مې سپومې پکې ښکارېده چمک یې پکې و وی په دې سر راله ویښته لاس راکاږه چې ویښته پرې راوخېږي خو چې هغه په سر باندې لاس راکړه هغې نورو نه هم خدای خلاص کړم ښه ډاګه شوه دغه سپېرو خو الحمدلله او بیا سمح الحمدلله پیشه پې دا قادیانان زموږ علماو داسې ډیته کړي دي د خدای په فضل کې په ډي کې به یې په ډي کې انشاءالله سر به رانه انشاءالله العزیز نه راوچتی او دا د اصحاب بابا د ګاونډ دا غیرتي پښتانه دا چې وي انشاءالله قادیانې به راوچت شي دا چېته ګپ دی څه انشاءالله سر به م رانه راوچتی سر یو ټکې درته یم وروڼو یو ټکې درته ویم چې کوم انسان رسول الله مبارک په شان کې ګستاهي وکړي او یا د قرآن بېادبي وکړي دا یو ټکې درته ویم مګر چې غټ غټ عدالتونه شته او درته پته ولګي چې دا روغ دی او لیونی نه دی بد دا ډیته کوه دا چپه کوه ګورې که د حکومت ته دې پرېښو که نه او تاڼې ته لاړ نو ير مجنون دی دا منټل دی دا حیران یې چې هلکه بار روغ یو د پیغمبرۍ دعوه وکړي او ګستاهي وکړي هغه لیوني وي نو چې پاک پیغمبر مبارک سره د محبتي او کم کس ګستاهانه الفاظ استعمال کړل هغه په هغې سوچه کافر دی او د هغه قتل واجب دی و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین